و یو سړی او غریب غوندې غره ته بتلو لرګي به کول آب راوړه او بیا به خرڅو په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې د دیوانو نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو ورته لکه څه کوي وې صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅو ا دیو ورته وی چې خدای داس چل دی چرا شما سره یو غر دی داغه لرګي وړاو خرڅوای او زما استاد یارانه با چراشه زو استاد یو سات مجلس سره کو بیا لرګي وړاو بیا خرڅ اسره بوتلو د چندړو غرتا چندړ بګو عزیزانو تاسو لیدلی یا نه او ډېر بهترین لرګي په دنیا د خدای کې داسې خوشبویا شیبه دی بل نه لیدل لکه د چندړو لخت چې ما سره یو کونټای چارا کړی دا د چندړو کونټای د لاس چې ولا داسې وروړي نو ټول ورځ به بیا د لاس نه بوي تاسو خیال را نو د چندړو یو بهترین لرګي دی چې د الله په خصوصي مهرباني پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې د دیو دا غسړی آشنایی شو سره بتلو دیو سره به سات نیم مجلس کو بیا به د چندړو لرګي وروړو خرڅول لوی مالدار چلوی مالدار شو نو سورزی دا سړی بیمار شو غره ته لانړو چې غره ته لانړو دیو خیالو کو چې دا زما یار ناراضي را تخکاری چې بیمار دی اوس کور ماته نه دی معلوم خدا پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې دیو بلیږي نو هغه کور کې په خوا به دیوا هغه کور کې بلیدا چې کم کور کې به بیمار ار کور کې دیوی چرته بلیدې ټوله شپه دیوی چا بلو او کم کور کې به بیمارو نو هغه ته به دیوا بلید پاس نه کتری یو کور کې نړۍ غوندې رڼا ختن را روان شوه دی چې راغله مغه د یار کور आवाज کړي چې ورته چا د غراش نه دی راغله د ستا تپوستا خدای دنه نراش د انسان په شکل کې دیو په کټ ور سره کېناستو څنګه خې جوړي دا سره ورته وای دی دیو ته چې د کټ نه لګته په دې بل کټ کې نه تا نه مال بوی راځي هغه ول ډېر نو بل کټ کې کېناستو یو ساتو لاړو سورزي پس چې دا سره جوړ شو او غرته ورغه دی ورته ویل خشوي ویلو صاحب جوړ شو مستام ډیره مهرباني پښتنه تراغله ویل خدای داس چلو که چې لرګوله خوراغله او تبر در سره دی خواول په دې تبر ما په دې سر وهي اين رستو بلرګي کې کینی اوس ته زیر او زبر کو هغه ورته ته زما دوست دی آشنا می څنګه دې په تبر وه هغه کزان دی روح پکاري خو فورا ما په دې سر په تبر وه کینی بس کار دی خراب دړه کې دا خیال کړی چې زرو ځانه به سمینه ته کې خزان ته اخلاص کا بس تبره ولا را پرېخه ده او په دا سری چواله سری دو منځ شوه هغه بیا سر داسې نیولې ده او د تویل زاوس لرګي کوا تله ده دیو چرتا
لشل ورځې سری ټیک شوی چې ټیک شوی دی نو د سړي خدا خیال کړی چې ذات اخلاص شو او غر د خپل شو چې بیا دې ورغله دې خبروزانه تلو راتلو لرګي به کول را کول چې راوته دی ولا چې کتلی او هو جوړ شوې هغه ولو ګره زخم د تبر څنګه شو ولې دا خو بالکل ورغه او ټیک شو ول خاصنا خبره وره ستاد تبر زخم ورغه او جوړ شو خوازه چې ستا کور ته درغلم تپوسلا او تا ویل چې ما نه بیرته کینه تا نه مال بوی راځي هغه زخم می پزړه کې والله کجوري الا مغه سے تازه بس مغه تبر ته اغسته دی او د گردن ته ورته نیولې دی او دا سر ته ال تلړه کړی چې ته د دې قابل نه چې تاسو سره څوک دوستی وکي یا تاسو سره څوک تعلق سره دوست څوک دا وي چې تا نه مال بوی راځي دوست خدا معنی چې ایو شاعر وای چې کما خوشبوئی می چې د یار د پخوله کې کما خوشبوئی می چې د یار د پخوله کې داسې خوشبوئی د عطاری د عطر نشته زما د محبوب د خلی بوئی چې ده په خدای قسم کدا سی بوئی د عطاری په ټول دکان کې تاسو خیال واخلئ نو هغه ورته وی چې ته دې قابل نه چې تاسو سره څوک تعلق ساتي یا تاسو سره څوک دوستی نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا ده چې د جبه زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجه وچي دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې خم مسلمان هغه ده چې داغه د جبه نه او داغه د لاس نه بل چاته ضرر نه رسي نو الله دې زمون جبه داسې کی چې څنګه پیغمبر ویلي دي او پیدا کړی دی الله انسان ابو الجن پلار د پیریانو داغه خالص لمبه د اور نو انسان الله پیدا کړی دی د خټینه او پیریان پیدا دي د خالص لمبه د اور اوس د انسان تخلیق چې ده الله پاک د سلور قسم سيزونو نه کړي دا جسم عنصری د انسان چې کوم ستاسو ده دا د سلور قسم سيزونو نه پیدا ده خاورا اور هوا اندازہ کوي تاسو سلو قسم سيزونو ته عناصر اربعه وای نو سلورم شی وبدي دغه خاورا دا په ابو باندې الله لمدا کړه او بیا په اور باندې اوچا کړه او په هوا کې اودرو گویا د آدم علیه السلام جسد اقدس چې ده هغه د سلورو سيزونو نه پیدا خاورا اور اوب او هوا دې سلورو سيزونو ته عناصر اربعه وای نو گویا دا جسم عنصری د انسان چې ده
د قران کریم په تقاضا دا د سلورو سيزونو نه پیدا بیا د دې خنبیر چيو دغه خاور خنبیر سلوخت کاله پروتو اوس د دې سلوخت کالو پته څنګه ولګیدل چې د آدم علی السلام د خاور خنبیر سلوخت کاله پروت واقعا داوا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا او د یو سړی دوستو او ډېر جانی دوست دی پس خبره د دې دواړو منځ کې اختلاف را چې اختلاف راغی نو د یو دوست قسم وخوړو چې والله لا اکلم معك حين په خدای مې دې قسمی چې زه به یو حین تا سره خبرې نکوم لفظ حین او حین سورځي چې تیرې شو سړی پیمانه شو چې دا خو زما ډېر لوی جانی دوستو او د سره د خبرو نه ما قسم وخوړو زه چرته صبرې دې شم که تاسو خیال وکړئ په دوستانه کې څنګه چې سړی فراق نشي برداشت کوله نو دغه سی بیا په وصال کې دا چرته برداشت کولی شي چې د سره خبرې نه کوي او دوست جی کنه دوست او زمون پاکستان کې هو هغه ورځ یو افسر راته وی چې زه افسر ومنو خلق به د واده کارډونه ډېر را لېږل او چې اوس د افسرانو نه لري شوی ما جمعې په ورځ مې تمې خو یو کارډم څوک راونلي نو ما ورته یو شعر وی ما شیخ سادی صاحب وی چې سرخی چودی دم بر لبش سرخی چودی دم بر لبش گفتم کہ اینچی کر گئی د معشوقې شونډې مصری ولیدې نو ما ورته وی چې دا دې څه کړي سرخی چودی دم بر لبش گفتم کہ اینچی کر گئی گفتا کہ خون عاشقا میں برب پیالہ پیتیم وراته دا شونډې مې زکه سری دي چې دا مې د عاشقانو وینې ډکې ډکې پیاله اسکلي نو شیخ سادی وی چې ما ورته وی چې گفتم کہ خون عاشقا ضایا چرا میرے اختی ما وی چې دا د عاشقانو وینې اسی فضول ولې تویې و ما شوقې راته وی چې گفتا کہ سادی دور شو درنجئی دستور است وراته شیخ سادی لري شته پوسونه ډېر مکوا زمونږ د دې ملک دا رواج دی چې معشوقې د عاشقانو وینې نو ما ته په پاکستان کې اوسېږي پاکستان رواج دا دی چې د منصب په اقتدار او په کورسای ناشته دنیا بدر نګیر چاپیر کیږي او صاحب چې تلری شي کو سړب بدر نه جوړي خدای پر استه کا څوک در باندې سلام وو او ویل والله استاد خبره زماړه تعبیر کوم دا حقیقت ته نو عرض می داو کو چې خبره زه د دوستای کومه زمون په ملک دوست خوشتنه کنه او نه دا خلق په دوستای پویږي وای سی چې دا
زما دوست ہے یا خط ورته لیکي انګریزی کې ورته مائی ډیر لیکي یا اردو کې ورته میرے پیارے دوست یا کنه چې دا خدا ټول کا خیالو کې زبانی جمع خرچونه دي حقیقت نه ده حقیقت کې دوست معنا دا چې تاب هر وخت سر په تلی کې داغه د پاره دوست وایي دوست سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاړ دے سعد ابن ابی وقاص جنگی کی لگیا دے او دا سے عملے کئی چې هر حمله کې تب وای چې د بدن بوس پاش نو پیغمبر ورمنډه کړو په دې املا او ټپولو ورته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اولا زما مور او پلار دې تا نه قربان شي اوس دا شرافت په ټول امت کې الله پاک ابو سعد تور کړو سات وی چې تاونه د سي عمله کوله هغه خا زما محبوب دی ولاری پاغه دي دغه شو گزارونه کیږي او زه داسې عمله کوم چې ځان دې بچ کوم او بل دې وهم نه زبردست عمله کوم چې ټولو نه مخ کې زه قربان شم نو پیغمبر چې چاته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان شي تاسو خیال نو عرض می داو چې دوست خو زمونږ ملک شتمنا او زه خپل ځاني خپنه شي د دې قائلم نه زه خپل عمد دې اهل نوما سوکراته اهل خکاریون مولانا تنویر رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو دوست د بل دوست کور ته ورغی د شپې دروازه ورته وټاکه څوک د فلانه دوست راغله اپمن دراوته ورته خدمت وی 200 روپے می پکار وخا بس منډي کې 200 روپے راوړې ولای ورکه او رسخت د اوس په جړه کور تر روان دي نو خزه ورته وی چې خدای دې ورکا چې په پیسو په سجار خو نه بدي ورکول خزه دا پوي شو چې دا سړی جوړ دي 200 روپو په سجار هغه ورته الخزه په خدای قسم کا په پیسو په سجارم جارم پدی چې زما دوست ته د 200 روپو ضرورت او زته خبر نه و چې زته خبر وای چې دا پیسې می کور ته وروړې نن سبا خو ته چاله 200 روپے یا 2000 روپے یا 3000 روپے قرض ورکا او هغه سره لکونه راشي بیا په در کول وړنه کی او نه بستا دروازې ته بیا راشي چې اوس ما سره راغلي دي سده پکار دي اوس خو پیسې چاله قرض ورکا به غټ کوتا کم ورکا والا چې کله نه می غوښته پر مزغو مې هوا چې مړم شم ورپسې تاسو خیال راغی مولانا و یارانی زمانہ مثل گل ینارست در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد وای د دې زمانه دا یاران داسې دي لکه د انارو باغ چې د انارو باغ لچ ورننوځي تک سر ګلونه پکې ډېر خسته خو چې په ډول باغ کې وګرځي بوی به در نشي د انارو ګل خسته ډېر دی خو بوی پکې نشي نو زمونږ د زمانه خلق دا د انارو ګلونه دي وی ډېر خسته او بوی پکې نه لوانه غوا دي پای پکې نه په ډول ځان کړ بہرحال مانا پتا سو خپوئے په دې خبرو سړی سره دا فکر شو چې زما دا دوست دی او ما قسم خوړلې دی چې زه به تاسو سره یو حین خبرې نکوم اوس مسئله تاسو کومه چې دا قسمم پوره شي